أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سورة إبراهيم 39 نمبر آیت. په دې 39 نمبر آیت کې حمد الله تعالی صفاتونو ذکر کیږي په دعا کې د پاره د توسل د قبولوالي، یعنی خپل دعا د قبولولو د پاره د الله تعالی صفاتونو ذکر کیږي. او دا هم د مخکینی شان مضمون چې د الله تعالی په صفاتو کې صفاتونو مونږه په دعاګانو کې استعمالول، دا په اسماء الحسنا سره توسل له تفسیر اصل کلام وایي چې دا شرعي طریقه ده، جایز طریقه ده، مناسبه ده. تفسیر باندې په قرآن وایي چې د ذکر کې الحمدلله ذکر کو حمد وایي. او د دعا د قبولیت د لپاره د اهم ترین شرط هم دی چې د دعا نه مخکې او وروسته الحمد نه او دا شان درود شریف نه هغه دعا قبلېږي نه. او حدیثو کې دی چې دا دعا د اسمان زمکې منځ کې معلق نه قبلېږي تر څو پورې چې دنه مخکې او آخر کې درود او حمد ویل شوی دی. نو ګویا دا دعا یو طریقه هم شوه چې په دې کې د حمد ویل شي. نو ابراهیم علیه السلام وویل چې الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دی، هغه الله وهب لي چې راکړه ما ته علی الکبر په بوډاوالي کې اسماعیل علیه السلام. یعنی اسماعیل کله چې ابراهیم علیه السلام ضعیف او تقریبا 99 سال عمر کې دا فرشته زری ورکړو چې اولاد به کېږي. نو واقعي خبره ده چې په 99 سال کې او کم سل کالو کې انسان ډېر بډای یا بلکې بل قول به کې د 120 کال د ابراهیم علیه السلام د 120 کال په عمر کې و اسحاق علیه السلام ان ربي بشکر رب زما لسميع الدعاء خامخ اوریدون کې دعاګانو دي. سميع اوریدل په معنا د قبولوالي سره دی چې الله تعالی قبلون کې دعاګانو دي. او دا په ټولو جبه کې دا اصطلاح شته چې خلک اوریدل په معنا د قبولوالي سره وایي. څو د چا خبر نه اوري نه مانی نه غته د زما خبر نه اوري، حالانکه هغه اوري خو منی نه. په معلومي کې دا چې اوریدل په معنا د منلو سره دی. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اے رب زما وګر زما مال را پابندي کوونکې د مانځو، ومن ذريتي او زما اولاد لرحم چې زه او زما اولاد د مانځ پابند شو. ځکه موږ د ټول احکامو کې بنیادی حکم دی او د ټول دین دارومدار په مانځ باندې د کوم صحیح ور نور اعمال او معاملات صحیح کیږي. کوم ګډوډ او باقی معاملات او اصلاح کېدل ممکن نه دي. ربنا اے رب زمونږه وتقبل دعا او تقبل کې دعاګانې زمون. ربنا اغفر لي اے رب زمونږه بخنه وکي ماته ولي والدي او زما مور او پلار وللمؤمنين او نور مؤمنان ته يوم يقوم الحساب هغه ورځ قائم شي حساب. نو ملک ابراهيم عليه السلام ټول مسلمانانو لپاره دعاګانې وغوښتلې، خپل ځان مور او پلار او ټول مؤمنان یو جامع دعا یې وکړه. لیکن دې ځکه کې سوال دا دی چې د ابراهیم علیه السلام پلار ازر او کافرو مکه باستر شوی او د کافرانو لپاره بخنه وختل شرعاً ناجایز دي. دا مسله هم یقیني معلومه ده. لیکن دې ځکه کې ابراهیم علیه السلام دعا وختله، دا غیر لن جواب دا دی چې دا هغه وخت مسله ده چې کوم وخت ابراهیم علیه السلام ته دا علم نو چې زما پلار ازلی بدبخت لري او په کفر باندې به خاتمه کیږي، ایمان نه راوړي. ابراهیم علیه السلام ورته دعاګانې غوښتلې. کله چې ابراهیم علیه السلام په دې مسله باندې پوه شو د ازلی بدبخت لري ایمان نه راوړي او د ایمان زی او د بخښنې زی پکې نشته لري، هغې نه بعد د بخښنې غوښتلو نه توبه ویستله، به بخښنه نه غوښتله. دغه مضمون سورې توبه 114 نمبر آیت کې به راشي. او دویم جواب دا ده چې بخښنه غوښتل دا په معنا د صلاحیت د بخښنې دی. یعنی زما پلار ته مور پلار ته بخښنه وکړي نو معنی دا ده چې په هغې کې د صلاحیت د بخښنې پیدا کړي، دا معنی شو. او دا هم د دې هم ډېر مثالونه په عربو کې په عامو ژبو کې شته دي. لکه سړی چاته وایي پاسه مونځ وکړه او دغه اودس نه وي، نو دا معنی نه ده چې د پاسه به بېلمازه باندې ودرېږه، بلکې معنی دا ده چې پاسه مانځه دپاره ځان برابر کړه، تیارې ونیسه بیا مونځ وکړه. دا شان زما پلار ته بخښنه وکړي نو معنی دا شوی زما پلار کې د بخښنې صلاحیت پیدا کړي چې مؤمن شي او د هغې نه بعد ته بخښنه وکړي. نو ګویا دا بخښنه غوښتل په باره د پلار کې د په معنا د توفیق د ایمان کې شو. بیا خو هېڅ سوال اعتراض پکې رانغی. ولا تحسبن الله
او د ګمان مکو په الله تعالی باندې غافلا نه خبره عما يعمل الظالمون هغه کارونه په باره کې چې کوي ظالمان خلک. دا تسری د نبی علیہ السلام ته اولا او ټول مؤمنان ته ورست په دویم ځل باندې. ثانیا د دې حاصل دا دی چې په دنیا کې د اسلام خلاف ډیر زیات خلک فعال کردار ادا کوي او لګیا دي. څوک په ښکارا کفر او دشمنی په پیشه کې لګیا دي او څوک په سپینه جامه کې لګیا دي. خو د اسلام خلاف ډیر زیات خلک لګیا دي او دغه ټول خلک په هر دور کې په هر تاریخ کې څومره تیر شوي دي نو بظاهر چې ګوري د هغې مالونه هم خړیر دي، افرادي قوت هم برابر دی، صلاحیتونه سهولیات هم ورسره خړیر تیر دي او داسې پورې پکې عذاب څوک رانیولي هم نه دي. اگر چې کله کله راونیولی چې تاریخونه نقل کړي دي لیکن ټول مجموعي لحاظ چا نه دي لیدلي چې ټول راونیولی شو ختم شو داسې ونه شو. نو دې نه د عامو خلکو په ذهن کې به یو سوال پیدا کېږي او شک به راولاړېږي چې یاره دا دومره ظلمونه دومره ناجایز د اسلام خلاف چې روان دي آیا د دې نه به الله ګنې نه خبره ذکر سزا نه ورکوي. نو الله تعالی تسلی په تمر باندې نبی علیہ السلام مخاطب کوي او ټول امت لپاره تعلیم دی چې هر مخاطب دې په دې خبره پوه شي چې د اسلام خلاف چې څوک څومره کوي نو الله تعالی ته پوره معلوم دی او دا خبره چې بلحال نه رانیسي صبر وته کوي نو دا یو خطرناک ورځ ته اشاره چې هغه ورځ د قیامت. نو کم کافران کم ظالمان چې بلحال بچ دي او ورورو لاله تمړکی کې خو عذاب کې راګیر نشو په دنیوي عذاب کې هلاک نشو. دې خلکو باره کې د الله تعالی اراده ده چې د جدا دې خلکو تمام وبال قیامت ته وساتي باقي کې ور سزا ورکړي او دا کم مهلت او سہولت چې ورور کو پوري نه رانیسي د دې لپاره هم چې د دعوت تمام عذرونه دې پوره شي، هر قسم دعوت دې ته ورسیږي او هر خبره باندې دې پوره کړي شي او دا هغه نورسته پیر دې بهانه عذر قیامت کې پاتې نشي. دې لپاره هم مهلت ورکړي کیږي. نو الله تعالی نبی رسول الله ته ولا تحسبن الله ته ګمان مکو په الله تعالی باندې. نو مخاطب نبی رسول الله دی او تعلیم امت ته دی. غافلا نه خبره کېدو عما د هغه کارونه يعمل الظالمون چې کوي ظالمان خلق. انما يؤخرهم يقين الله تعالی ورسته کوي دوی لرا ليوم دس ورځ تشخص فيه الابصار چې بوټي براوزي بدې کې سترګي تشخص د دې معنا دا سترګي کولاو پاتې کېدل واځي پاتې کېدل بوټي پراوتل او دا هغه ټیم کې چې کله انسان باندې زبردست hebat راشي یو خطرناک حادثه مخ ته راشي نو د ډېر hebat یو علامه دا چې سترګي واځي پاتې شي رپینا او دا عام طور په مشاهده تجربه سره ثابت درځي کړي انسان ویریږي نو سترګي نه رپي سترګي کولاو نیولې رپینا نو در قیامت د صح hebat ته اشاره ده چې دا hebat درې علامات ذکر کیږي. یو علامه دا ده چې د خلکو سترګې به کولاوي رپي بنه، دوی مدار سرونه به جګ نیولي راخته کوي به نو دام د hebat علامه سره ډېر ویریږي او سره پورته او کله زمکه د بیا نه ګوري سره نه راخته کیږي دا صح hebat علامه او درې مدار ده چې د دې زرونه به ډکې د hebat نو درې قسم آثار په دې باندې د درې قسم آثار چې بچا کې مونږ شو دا بر دې خبرې دلیلی چې د په اخیری درجه کې hebat او یری خستره دي دین اخو نور نه یراول کېږي دومره یری خراب کړي دي. نو دې څنګه کې هم نبی رسول الله تسریش ولا او هم کافرانو د لپاره تخفیف اخروی شو د اخرت د عذابونو ذکر شو چې کوم ظالمان د اسلام په مقابل کې لګیا دي په هر روغ رمټ ټیک ټاک دي نو دې خوشحالي کې نه چې موږ ته باندې چا لاس نه رسی یا زمونږ د کارون د الله خوښ دي یا څوک را خبر نشو بلکې دا یو خطرناک hebat ورځ د ساري کې چې خبره د قیامت. مخطئین منډي وهون کې به مقنعي رؤوسهم او چې کړي به سرونه خپل دی په میدان محشر ته هغه ځګین ته منډي وایي چې کوم طرف الله تعالی دی مختری د حساب کتاب ته پاره هغه طرف ته په منډه باندې رواني په hebat سره رواني. زنه روایتو کې د چې د دین شاته به فرشتي ورسره فرشتو سره د ور چا بګونه ورسره یو دی بسغلي نو او دا مضمون قران کې هم زې په ځمانه براش چې دوی سره با یو سائقین فرشتي ورسره سائق هغه چاته ویل کېږي چې ضرورت نه زغلول کې شړل کوي یو قائد هغه چاته ویل کېږي چې مخ کې روان نه سروي د پردنی ولې بوزي یا د خلکو رهبری کوي د خلکو قائد او مشر دویم سائق هغه چاته ویل کېږي چې خلکو سره سرویس غلي یا خلک غلي او لخت ورسره یری نو مری طریقه باندې بدل دا قیامت په میدان کې د مجرمان دا بس غلول کېږي فرشتو بلاس باندې بس غلول کېږي دلته کې وای مخطئین دوی بمنډي وهون کې مقنعي رؤوسهم او چتکړي به سرونه خپل
لا يرتد الیہم طرفهم نبو واپس کیږي دوی ته طرفهم نظرونه دوی طرف معنا د نظر سره دی یعنی سترګې به رپی نه ځان ته بنشي کته وافئدتهم او ردی زرونه با حواء دکی د هیبتنا دا معنی معرفت القرآن ذکر کړل او حواء به معنا د خالی بيد پوینا سری معنی ذکر ډیر یاره راشي نو خبره باندې نه پویږي سم ته وي اوس خبر دې پام کیږي نو خیال او عقل برابرېږي نو صبر چې حواس ټیک شوی نه هغه پر خبره نه پیږي نو دوی به مؤفئدتهم حواء ندی زرونه با خالی د پوینا په دې ټیم کې به اس خبره باندې به پویږي نو دا درې معنی علامات د سخت هیبت شو چې د قیامت ورځ ډیره هیبتي ورځ ده وانذر الناس اوير وخلق لرا يوم هغه د هغه ورځ نه ياتيهم العذاب ورتراش عذاب د ورځ نه داخله ويره نو دې تعالی مکه د ولا تحسبن سره دي چې ګمان مکه ولا تحسبن الله ګمان مکه په الله تعالی باندې هغه مضمون سره تعلق یعنی کم خلک چې په الحال په مهلت کې دي د دین دشمنان دي مجرمان دي رانیول شوی لا نه دي هغه ته مهلت ورکړل شوی دی د مهلت په دوران کې د خلک د الله د عذابونو نه ویره و دي بس ورش او خبره وسره وکړي چې تاسو باندې دي اسلام او د دین او د شریعت نافرمانی په وجه باندې دا قسم عذابونه راتلونکي دي دا غي نه ویره نوان ذری الناس ویره د خلقنا ویره خلق لرا یوم د حق ورزنا یاتیهم العذاب ورتراش عذاب فيقول الذين نوایب حق کسان ظلموا ظالمان دي ربنا ارب زمنگ اخرنا ورستک من لرا الى اجر قریب در نیټه مقرری پوری نیټه منزدی پوری دې څنګه کې دا عذاب نه مراد کم عذاب د دنیاوی عذاب دی که اخروی عذاب نو چې دنیاوی عذاب شي تخفیف دنیاوی بشي او که اخروی شي نو بیا به تخفیف اخروی شي دې څنګه کې دوه احتمال شته چې دا دینه یا تخفیف دنیاوی مراد دی یا د اخروی مراد ځینې علماء خیال دا چې دینه مراد تخفیف دنیاوی دی نو بیا به دې څه معنی شي چې وانذر الناس وير وخلق لرا يوم دحق دنیاوی ورځنا ياتيهم العذاب ورتبراش عذاب دنیاوی او دی به هلاک فيقول الذين نواجب هکسان ظلموا ظالمان دی په دنیا کې چې کله عذاب راشي او عذاب شروع شي نو ظالمانو په دنیا کې وایي ربنا ارب زمونږ اخرنا مورستکا الى اجل قریب تر وینټین نږدې پوري انده عذاب لري کا یو مقرر لراک چې موږ توبه وباسو ایمان پکې راوړو او دا غینه بعد را بیا خیر دې مرګ راوړل څه خبره نه نو په دې طریقه باندې واکد تخفیف دنیاوی شي نو اخرنا په معنا درسته کول سره دی خو ګر دې نه مراد عذاب اخروی شي د قیامت عذاب ته نه مراد شي بیا په اخرنا په معنا د ارجعنا سره شي بیا به څه شي چې یوم یاتیهم العذاب بها اور چراش دې عذاب د قیامت فیقول الذين نوائب حاکسان ظلموا ظالمان دي ربنا ارب زمنگا اخرنا ارجعنا یعنی من واپس کا الى اجل قریب د وینټه مقرری پوری دنیا ته مولېګه واپس او دنیا کې بس زمانہ ژوند تیر کو یو معمولی ژوند یو نږدې زمانه پورې ژوند تیر کو ایمان براوړو توبه به وباسو بیا موږ قیامت تم حاضر کو حساب را سره وکړي چې زموږ څنګه ایمانونه دي نو جيب موږ قبول کو دعوت کا دعوت ستا ونتبع الرسول او تابعداري وکړو د پیغمبرانو دا نوجب دعوتک ونتبع الرسول دې کې اشاره ده دوه خبرو چې د دین مخالفت په دوه خبرو کېږي یو دا د اسلام او د دین تمام احکام مسترد کی عمل پې نه کی قائل کېږي نه قبلې نه او دین دا د نبی علی السلام قول فعل دا رد کی دا نه مني نو ځینې خلک داسې چې دین او شریعت مني لکه د نبی علی السلام په طریقه باندې نه مني لکه منکرین حدیث واخله دغه خلک هم په باطل باندې دي دا هم د جهنمی خلکو علامه ده او ځینې خلک داسې چې هغه سریبره د دین منکر دین قائل نه یعنی د نبی رسول الله اطاعت ورسره د دین مسله قائل نه نو د مجرمانو دغه دوه طریقې دي د جرم د طریقې دي چې د مکمل دین نه منکر شي یا د دین قائل خو د نبی علیہ السلام د طریقې نه قائل نه نو دا دوه د جهنمی کېدل ثبوت نو جهنمی خلک به مو وایي چې نو جيب من قبول کو دعوت کا دعوت یعنی دین او شریعت به ومنو ونتبع الرسل او تابعداري وکړو د پیغمبرانو اولم تکونوا اقسمتم من قبل اے نو وای تاسو چې قسمونه من خوړل من قبل د دینه مخکي مالکم جنبه تاسو د پاره من زوال حس قسم عذاب همدغه زوال کې دوه احتمال شو کله مخکې د عذاب نه مراد دنیوي عذاب شي بیا مالکم من زوال معنی دی چې نشته تاسو د پاره من زوال مرګ دلنه
تاسو په قسمونه خوړل چې مرګ ناراضي او کله دینه مراد اخروی عذاب شي نو بیا به زوال په معنا د عذاب سره شي نو بیا برسي اولم تکونو اتاسنو وي اقسمتم چې قسمونه من خوړل من قبل د دینه مخکي مالکم من زوال چې نو تاسو ته پر اس عذاب د جهنم تاسو خو جهنم نه مانو تاسو نه ول چې تاسو ول جهنم نشته حساب کتاب نشته بل هم قسمونه خوړل نو ولي قسمونه ولي خوړل او تاسو اوس د واپس لرو خبري ولي کوي زوال کړه دینه مراد دنیاوی عذاب سره تعلق شي په معنا د مرګ سره شي نو دې ځکه کې یو سوال پاتې کیږي سوال دا دی چې کافران خو ټول مرګ مني څو د مرګ منکرین پکې نشته دي تر دې حد پورې چې دهریان یو باطله فرقه خطرناک غنده خلک دي او د الله تعالی د وجود هم قائل نه دي لیکن دا خلک مرګ مني هغه چې مرګ یو شی دی او انسان باندې راځي دا خو سترګو باندې ښکار سره کوي چې مړ شو نو دې ځکه کې بیا تفسیر مار قرآن دغه جواب کړل چې زوال نه مراد اجتماعي مرګ مراد دی څه مطلب یعنی کافرانو به قسمونه خوړل چې دنیا کې خلک اجتماعي مرګ باندې نه مري لګ مري لیکن اجتماعي مرګ باندې نه مري چې کوم د قیامت ویل کی قیامت کې د قیامت احوال چې کوم دي دا ورنه شپېلې سره اجتماعي مرګونه راشي ټول خلک په یو ځل باندې مړ شي نو دغه د قیامت شپېلې د قیامت احوال اجتماعي مرګ چې کوم دي نو کافرانو به قسمونه خوړل چې دا نشته نو بیا به هغه اجتماعي مرګ مراد شي البته انفرادي مرګ نو کافرانو د قایل دي د منکر نشته